کل شین هو الله یو الله تعالی دی. او بیا په دغه دریو آیاتونو کې دغه تذکره کېده. اوس په دې آیت کې زجر دی په هغه خبره باندې چې دا خلک د قیامت نه منکر او د قیامت نه انکار کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دلته کته حیرانېږي د دوی د انکار د توحید نه چې دوی خو الله توحید نه مني. فعجب قولهم، نو د حیرانتیا خبره وینا د دوی ده. د دوی د حیرانتیا خدا ده اذا كنا ترابا، آیا کله چې منګه خاورې شو، انا لفی خلق جدید، آیا منګ به شو په پیدایش نوي کې. دا سوی ته وایې چې هلکه تاسو خو اوس مړه شوئ، تاسو به ریزه ریزه شئ، تاسو به بیا ژوندي کېږئ. دا لا څنګه خبره ده؟ دوی اصل د دې خبرې نه منکرو چې پس د مرګ نه دوباره ژوند هغه نشته. نو دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ته په دې مه حیرانېږه او ته حیرانتیا مه کوه. د تعجب خبره دا نه ده چې دوی توحید نه مني، بلکې دوی دا وینا چې دوی خو د قیامت نه هم منکر دي چې قیامت کې به دوباره انسان ژوندی کېږي. وایي دا لا څنګه پیدایش دی؟ عقبه ابن عامر دا یو کافرو دی په لاره باندې را روانو، یو کوپړی پرته وه. هغه کوپړی له داسې یو ډکی ویوړو او هغه یې په صادر کې واچول او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته یې راوړه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته موږ ته وی پس د مرګ نه دوباره ژوند شته، ته دې کوپړی ته وګوره دې له سړی ګوته وروړي دا رژېدل به دوباره څنګه ژوندي کېږي. نو هغه به ډرک ډرک وخندل او ورته وی ستا دا خبره موږ نه منو چې سړی دومره ریزه ریزه شي دا به سړی څنګه دوباره ژوندي کېږي. او ته وی چې نه پس د مرګ نه دوباره ژوند شته. نو الله سوی اولئک الذین کفروا بربهم، دا خلق چې دوی کفر کړی دی بربهم پر خپل باندې. دا سری دا کافر دی ځکه څوک د توحید نه انکار کوي، څوک د قیامت نه انکار کوي. د دې خلکو ایمانونه نشته، بلکې دا خلک سره دا غیر دینه دی. او نن هغه ولټو په یونیورسټو کې کالجونو کې هلکان وګوره بس ټولو دغه سوچ او فکر راغستی وایي د دنیا نظام څوک چلی، دا زمانه چلی. څوک داسې دی چې یو ذات شته چې هغه دا چلی، ځکه د دوی دا سوچ رخ شوی دی. که ته د نویو هلکانو سره نن کښېنې ستا به عقل وخوځي، ځکه زموږ سره اکثر کیسي دا خبرې بعضې داسې وکړي ته به یې چې هلکه زه دته کم جواب ورکړم. هغوی هلکه په قبر کې مړه کېښودی شو، بیا به دنه څنګه سوال جواب کېږي او دی به څنګه کښېني او څنګه به یې پاسئ. دا خو برزخ دی. الله وایي تاسو په دې نه پوهېږئ چې ته پې نه پوهېږې ته سوالونه رسکې. دا خو بس د الله نظام دی، انسان راولي او پس د مرګ نه دا مرګ یې پرده شي او دی لاړ شي. بس بیا الله پاک پوه شه او د هغه عمل پوه شه او کار یې پوه شه. د دغه قبر د دغه خزو لاندې د دغه تختو لاندې بیا انسان د دنیا پته نه لګي. دا د عقل کار نه دی چې په عقل دی معلوموي چې دننه به څه کېږي او څه چل وی. دا د الله جل شانه حکم دی. بس منګه هغه شانتي کو، نور الله پوه شه او دغه کار پوه شه چې هغه څنګه کوي. نو وایي هلکه دا به څنګه چل کېږي او داسې چلو شو، دا هېڅ چل هم نه کېږي. بس چې ته یې څنګه پیدا کولی او د مور نه پیدا شوي او د مور ته دې خوړو، نو دا څنګه چلو؟ او ته چې وړوکی لوی دی او د دومره قڼدې پیدا او دومره لوی کړې او حد ته یې ورسولې، اوس پوه شوې په ډوډۍ خوراک پوه شوې، په معاشره کې په ژوند پوه شوې، په کاروبار پوه شوې. دا چا وکړې؟ دا سوچ پر خپل دماغ کې وکړه، دا چا زما سره وکړل؟ دا هغه ذات وکړو چې کم ستا وجود نه و ته یې وجود ته راوستې او ته یې بیا لوی کړې، د ماشوموالي نه لویوالي ته ورسولې. داسې یو وخت به راشي چې مرګ به راشي، بس د هغې نه پس بیا دا د برزخ ژوند دی چې په دې باندې څوک پوهېږي نه. واولئک الاغلال فی اعناقهم، او دغه خلق توقونه به اچولی شي په سټونو د دوی کې. نو علما ما ذکر کوي چې دا لاسونو ته چې کله دا زنځیر واچولی شي دې ته اتکړی وي، او کله چې په خپو کې واچولی شي دې ته بیړی وي، او کله چې په سټونو کې واچولی شي دې ته توقونه وي. اولئک الاغلال فی اعناقهم، دا خلق چې توقونه به اچولی شي په سټونو د دوی کې. واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، او دا کسان اور والا دی او دوی په دغې کې همیشه وي. نو څلور خبرې ذکر کړې.
چې کم خلق توحید نه مني او د آخرت نه انکار کوي دا خلق په خپل رب باندې کفر کوونکي دي یعنی دا کافر دي. دویم د دوی په سټونو کې به هغه توقونه واچولی شي او دریم دا خلق اور واله دي او څلورم دوی به همیشه په جهنم کې وي. اولئک الاغلال فی اعناقهم دا خلق چې توقونه به اچولی شي په سټونو د دوی کې نو دا توقونه اچول دا زنځیرونه اچول دا هغه خلق دی چې هغه د توحید د انکار کوي د الله ربوبیت نه مني او د الله نظام نه مني د الله د وجود نه انکار کوي او بیا وروسته د الله جل شانه د هغه چې الله جل شانه دغه ژوند پیدا کړی دی پس د مرګ نه د هغې نه انکار کوي. دغه خلکو ته الله پاک سوی دا خلک دو به جهنم کې او همیشه لپاره وي. نو سوره انعام کې الله ذکر کوي چې دا پیغمبر ډېر سره پار راغلی و. د پیغمبر په صفت کې دلته دا تذکره کوي چې دا پیغمبر راغی او دې خلکو ته د څه تذکره وکړه. يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم او لري کوي د دوی ناغدرانا حکمتونه د دوی والاغلال التي او سخت سزاګانې التي كانت عليهم هغه چې وي په دوی باندې. دا پیغمبر د سره پار راغی دا پیغمبر د دې د پار راغی چې د دې خلکو په سټونو باندې کم بوجونه دي دغه بوجونه لړګي. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دین سره دا آسان دی دا ګران نه دی بلکې چا ګران کو ما او تا ګران کو ما او تا ځان د نن نکاح څومره ګران کو ما او تا ځان د واده نن څومره ګران کو چې دا لږ د رشتې لپاره څوک راشي نو کور کې به دومره شرایط ولګي چې هغه غریب به وایي په خپل راتلوی سړی ستومانه کړی هغه وایي چې په کومه لار باندې وځمه وایي زمون خو دا روایت دی دومره بدکالی کې دومره به دا کې او چې په خپل کور کې وګوري نو ماسوتن به یا سره ډوډۍ وس کېږي او یا به نه کېږي ځکه د بل په سټ باندې بوجه شي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا دین آسان دی چې کله ستا رشته راغله او تا ته پته ولګېده چې زما دا ځای برابر دی بس ورکه دا نه چې بس 15 تولې وکالی کې او که کور خوښ نه و زما به کور بناستې دومره پیسې به وله رالیږي دا زما خیال تعالی دا واده کوي ته وزه دا شرایط دي دا دین چا ګران کو دا ما تا ګران کو چې کله دین آسان دی ته د خپل وس مناسب د خپل لور له څو څیزونه وکړه یو توله کالی هلکه تاسو وس نه کېږي بس یو توله کالی وکړه دا هم ستا د کور دی که ته یې ماله خو نه کوې خو دغه جنۍ لیکې بس دغه ستا د کور ده نو دواړه طرف ته به کورونه جوړ شي. که ته وې نه زمونږ خو خاندان دی خلک بو جدي څومره تولې کالی ته یې وښایه بیا به زه هلته څه یم او وایي نه په نکاح کې به کینو لس تولې به ولېږو مړه 2 وکړه خو چې کله بیا مسله راشي په عدالت کې وایي لس تولې کالی به زما لور له کوو اوس په لس تولې کالی نو بیا به زور چاله وځي وایي نه دا خلک به راځي که نه چې هغوی هلکه دومره تولې کړی دی چې دومره یې کړی دی او کولی نه شي نو څه لیکې هغه ولیکه چې هغه د الله او د هغه رسول هم مني او ستاسو به هم سلی نو دومره ولیکي. یو خان وبرې کوټ کې هغه خپل زوی له واده کړ 15 تولې کالی ولولکو چې 3 میاشتې جنۍ راغله 4 میاشت باندې پلار کر لاړه وی بس ته مال الک طلاق راګي الک زمانه نه خو پلار بس الک پلار ز شو لیونه شو وی دومره باغونه می خرڅ کړل او جنۍ نه مول کړل او زمګي ورته مولي کړي نو بیا به هر سزي نو چې سړی کله سوچ کوي نو لاول ښه سوچ فکر پکار دی چې د دوم غریب واله کمال له زمون خلک اکثر په څه بزي د خلکو په گاډو بزي د خلکو په بنگلو بزي الک د دوه خسته کور دی ماربلی لور ورکو چې بل زو ګوري 2 ورځې وکړتې نه واپس وکړ لور ناشته ولی وای بس ال د ژوند نه تیریږي نو د خپل ساده د پښتو متل وای د خپل ساده لاندې خپې غزوا د بل په گاډو د بل په بنگلو باندې مدو کوګه چې زما لور به سبا د بل په بنگله کې ناشته ستاره غریب سړی کور د غریب سړی ورکه چې عزت تی سیوای پرشته کې په دنیا کې بل ځان نه لاندې سړی ګوري او په دین کې بل ځان نه بری سړی ته ګوري چې دین د بګی راشي او په دنیا کې بل ځان نه لاندې سړی ته ګوري تکبر د بګی رانه شي لوی د بګی رانه شي لالچ د بګی رانه شي نو الو په دنیا ژوندۍ خسته کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوی دا دین سره دا آسان دی او پیغمبر راغله او دري اسرهم والاغلال التي كانت عليهم کم دونواله چې بتا سره چې هغه باندې اسانتیا راولي باغې باندې سره راولي وز منګه سره واج دی که سړی
د چا واده کې وینا ونه کړه که نه چې دی په لار روان په تندي 12 بجې کړي هلکه وایي ستا د زوی واده و دا ما ته وینا نه ده کړې حدیث کې راځي بخاري شریف کې روایت دی غالبا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه واده وکړو یو نبی علیه السلام نه په لاره مخې ورغی وی هلکه داسې معلومیږي چېرته واده دې کړی دی که هغه وایي او د الله رسوله وی چېرته ولیمه به دې کړې وه لکه که نه چې موږ وایو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي دی په کار دی چې نکاح پیغمبر کړی وی که نه دا په دغه وخت کې نور څوک برکتي و د پیغمبر نه سیوا د پیغمبر نه بل څوک لوی دعوت ورکوونکی و چې هغه دعوت ورکړی وی د دې نه دا خبره معلومه شوه دا امت ته تعلیم شو که یو سړي تا ته په واده کې وینا ونه کړه نو ته په تندي 12 بجې کې نه کیدای شي چې د هغه نه هېر شوي تا ته به وینا کوله کیدای شي چې هېر شوي دي کیدای شي چې بل څه وزر راغلی و کیدای شي د هغو د کور دننه خپله مسله وه چې هلکه بار چا ته وایو نه نو اصل دین شریعت دا دی نو نبي علیه صلات وسلام د صحابي نه خفه شو چې تا ما ته وینا نه ده کړې زه ستا سره خبرې نه کوم او ستا خوال نه درځم نه دا چې کله ما خپل سوچ دا وکړو چې هلکه ما چا وینا ونه کړه زه چا نه خفګان نه کوم تم دا خبره وکړه زه چا نه خفګان نه کوم نو معاشره کې به خفګان نه پیدا کېږي هلکه زه ستا غم خادی لی درځم خو په دې نه درځمه چې سبا ته رانلې چې لشت راغستې هلکه پلان کې خو زما غم له رانغی ورېږه زه به در سره پوه شم چې د هغه غم وشي او بس دی بیا وایي هلکه زما غم له نه دی راغلی ته لاړ شه د الله د رضا ته چا که ما او تا را سوچ وکړو چې زه چا سره په بدلو نه ځم زه د الله د رضا لپاره رالم بس خبره ختمه که ستا راغی ښه که رانغی الله دې لس پرې خوشحاله کړي نو په هغه باندې ستاسې احسان نشته نو موږ په معاشره کې دغه کار شروع کړی دی په غم کې هم سړی سیکه او په ښادۍ کې هم سیکه او لیسټ راغستی لمونه پکې هم لګو چې دی رانغی او دی راغی او دی لاړو چې کله دین او دا موږ د الله رضا شروع کړه بس بیا محبت هم سي واشي هر څه به خو نن خو د دنیا هرس دی لالچ دی چې هلکه پلانکې به راشي ماله به څه راوړي یو دړی چیني به راوړي دا به راوړي او سبا زم به تمه یم چې ما خو دا ورکړلی دا به هم راوړي نو پیغمبر علیه السلام سوی چې د دې دپاره زه رالیږلی شی یم چې ستاسو نه دا بوجونه کم کمه نو هر کار په طریقه د پیغمبر چې وشي په هغې کې خیرونه برکتونه هر څه پکې راځي د دې وجې نه چې موږ او تاسو خپل ژوند هغه په قرآن او سنت باندې جوړ کړو لکه پرون ابن سماک هغه واقعه ذکر کړي و حدیث کې راځي یا بادشاه راغی چې زه خو ما ته په آخرت کې زه به څنګه یم زه به دا نیکو خلکو نه یم که دا بدونه هغه وی ته راشه ځان په قرآن وتله په قرآن ځان وتله که ته چېرته نیک وي نو الله پاک د نیکانو صفت ذکر کړی ان الابرار لفی نعیم دا په هغه نعمتونو کې به دا په جنتونو کې او که ته نیک نه وي اعمال دې برباد و عقیده دې د شرک وه ان الابرار وایي دا خلک به څه دغه جهنم والی نو اصل ما او تا ځان په قرآن باندې تړل غواړي ځان په سنت تړل غواړي دا د چا په رواج باندې تړل نه چې پلان کې وکړو چې زه به یې کوم پلان کې نه کوي چې زه به یې نه کوم نه چې کله ما او تا د قرآن او د پیغمبر په سنت جوړ شو نو دنیا به هم ښایسته او آخرت به هم ښایسته الله د عمل توفیق راکړي نو په دې آیت کې دغه خبره وه چې پیغمبر سره بار راغلی چې دا ستاسو نه دا بوجونه کم کی اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات پتا دې سره غواړي ستانه عذاب وړاندې د ایمان دراوړو نه دوی ستانه عذاب غواړي خو ایمان نه راوړي عمل نه کوي د آخر زمانه یا دوی استهزا کوي چې د الله عذاب به کله راځي دی وایي چې تاسو ایمان راوړئ که تاسو ایمان نه راوړئ نو د الله عذاب به راشي نو دوی به هغې پورې ټوقې مسخرې کوي تفسیر مظهري ذکر کړي دي چې دوی په دې پورې ټوقې کوي چې عذاب به کله راځي دی خو ایمان راوړئ او که ایمان تاسو نه راوړئ نو عذاب به راشي د الله عذاب کم دی نو دوی په تادۍ سره غواړي الله وایي وقد خلت من قبلهم المثلات حال دا چې تېر شوي دي د دوی نه مخکې هغه عذابونه شرمونکي دوی هغه عبرت ناخلي د هغه سمودیانو نه د هغه نور قومونه چې د هغوی مخکې مثالونه ذکر شوي دي د هغوی عبرت په طور باندې نشانې موجود دي دا خلک هغه خلکو ته نه ګوري دوی د هغو نه عبرت ناخلي چې الله په هغوی باندې څنګه عذابونه رالیږلي خو د الله د خپل عذاب دپاره یو نیټه ده چې کله الله وغواړي نو بس په سړي باندې څه عذاب راولي وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم یقینا رب ستا بخانه کوونکی دی خلکو ته على ظلمهم سره د ظلم د هغوی نه رب سره هغه بخي خلکو لا اوس به زمونږ د خلکو په ذهن کې څه دي وایي الله غفور رحیم دی مړه منځونه به نه کوم خو بس الله ما معاف کوي تا له دومره غټ کوپړی درکړ له عقل درته پکې ښودی ته خو سهار چې پاسې ناشته خو کوې که نه چې چای دې نه څښلی بازار ته ځي ماسپښین چې په هوټل کې ډوډۍ نه خوړې نو کار کې ماښام چې نه خوړې نو کار کې نه وایي الله غفور رحیم دی مړه زه به
بس الله به ما معاف کړي. الله به تا څنګه الله چې دا دومره پیغمبران را لېږل، قرآن را لېږو، علما یې را لېږل، تا د چې هر ټایم د جمعې په ورځ خطبې شروع وې، په هر هفته کې هر روزانه درس کېدو، نو دا عقل نه و مړه ویې ما ته به معاف کړي. مړه معاف به کړي، معاف به کړي، خو چې لاول دله یو څو غره به درکړي بیا به درته پته ولګي معاف به کړي. زمونږ خلکو په دین پورې ټوکې شروع کړې. دا ډېر د افسوس خبره ده. بس سړی به تاسو دا بعضې خبرې په تاسو بد لګي، خو دا زموږ نه اکثر دا خلک تپوس کوي چې ناسې داسې ناشنا خبرې به وکړي ته به چې خدای پاک درې خپله مې دا ځمکه ودښتې دی. وایي مړه زه خو مونځونه نه کوم که نه، دا وایي فرض دی، فرض د مونځ تپوس به درنه کېږي چې د ټول نه اولنی تپوس وشو د مانځه، ټول عملونه به دې صحیح کامیابي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.